علیزو په نمایندګۍ باندې ګل صاحب راغواړم ګلینګر صاحب چې هغه راشي مختصر وخت خپل خیالات او اظهار وکړي. دغه نوم یې دی. زه اوس بل یو مشر راغواړم نیاز محمد کاکا خو ګلینګر صاحب به راته ښه ووایي نه هغه راشي مختصر وخت کې دوه خبرې وکړه کاکا. لکه زما له مشرانو کشرانو السلام علیکم. زه ستاسو په دې ورورۍ دومره خوشحاله یم چې زه ته څه وښیمنو بغیر ډاکټره خدای جوړ کړی به زه ته دا یو سوال لرم چې دا کشران دې راولېږي او ګوره دې ورورو ته دې د رښتیا مټې راولغاړي دا په ټوکو نه کېږي ښه کو مالي ده کو جاني ده کو هر څه دغه ته موږ تیار یو. والسلام السلام جزاک الله. بسم الله الرحمن الرحیم. زما راتلونکو میلمنو ترونو او ریرونو السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه نن ډیر زیات خوشحاله یم. تاسو په رب یقین وکئ چې زه یو پروګرام لتلی وم په ماندلو کې و. لیاقت به یې راته وویل چې باید ته پروګرامونو ته نه حاضرېږي او مطلب زمونږ خپل د داود خیلۍ پروګرام دی په هغې کې ته نه راځي. نور په سیاسي لیول کې مطلب منډې تړلې وې موږ دینو او مطلب هغې ته ته ټیم نه ورکړي. ما لیاقت بای ته وویل چې لیاقت بای ټیک دی زه بله ورځ درغلی وم او چې خدای شته ډېر خوشحاله وم او دا چا کومه کسانو چې دا سوچ کلی دی او دا کمیټې جوړه کړې ده او دا زموږ د ورورۍ د اتفاق مشوره یې کړې ده نو زه دې ته په دولاسي باندې سلام کوم. زبردست کلیپینګ. تاسو مبارک شه تاسو مبارک شه. اینګر قوم چې کومه دی زه په خپله اینګرې ما شکر الحمدلله پاوباندې مې ریټ دی په پښتنو کې مې پاوباندې ریټ دی کلی مې دی شکر الحمدلله. زه په هغه وخت کې 5-6 کسه وم یې پښتنو زما سره یو ظلم کړی و کیدای شي دلته به هغه خلک مې هغوی بیا وامري او اورېدلي به مې ډېر یو طاقتمن خلک وو خو شکر الحمدلله په 6 کسه به یې هغو له ماته ورکړې ده او ریټ مې اوسه پاوباندې کړی دی. ما ته ویل لاس پر پسې پړقوم اینګرې او زه به ما ویل هغه اینګر نه یم کو زه تلم او دا سندان ما په اوږه کېږدو دا په پنجاب کې هم ښه کار کوي خو ستا واړه به هم نه خوب په کور کې نه کوي. غیرتمندو پښتنو زه تاسو ته وایم چې غیرتي خلک چې کم دی په د دنیا په سر باندې نو ما ته اینګر ښکاري چې دا ډېر غیرتي خلک او ایماندار خلک دي. بېشک خبرې زما ډېرې زړه له راځي چې ویې کړم خو ټیم ما سره نشته دی چې ملګري خفه کېږي. بقایا زه تاسو ته خپل یو تعارف هم کوم چې زه د ماره غونډۍ اینګر یم په ماره غونډۍ اوسېږم د څه وجې د لاسه نه د پښتنو د لاسه نه مې داسې لږ شانتې اخوا ځای اخوا کړی دی که نه خو برید مې پرېښی نه دی شکر الحمدلله. تاسو له مې یو نوم یې کړی دی تاسو له مې عزت کړی دی. بلکې زه په کوم قوم او په کوم علاقه کې زه خبر شوم چې زما اینګر سړي ته تکلیف دی نو زما دې په خدای قسم چې ما ځان رسولی دی چې زه خبر یم نو ما ځان رسولی دی. نو انشاءالله زه ستاسو د مشرانو کشرانو له مبارکي در کوم چې مړه افسوس خبره ده چې زمونږ یو روري جوړه شي که نه او بیا اینګر سړی نو په دې کې د خفخان خبرې نشته. دا زمونږ روري جوړه ده او جوړه به یې د خیره سه خو دې مشرانو ته به موږ دواګانې کوو د خیره سه او اتفاق به کوو همدغه شان ځي ته به ځان رسوو. زه یو خبره دې ملګرو ته کوم چې په موږ کې څوک خبر نه دي ځوانان دي ښه سیاسي کسان دي د خیره سه دې زاړه کسانو لا داسې په پروګرام کې لږ ټیم کم ورکوئ نوي کسان پکې لږ ډېر زیات راغواړئ د خیره سه. نو ډېره مننه او ډېره شکریه او ستاسو له ټولو مبارک شه. السلام علیکم.